په سحر کې مالیار سکانې په ګل کړي دا د سوز ډکې چغې چې بلبل کړي دا جړه د زړه پرنځ اخته د درې کلیزې وفا جړه ده وفا د دینزي تحصیل کلي شالم بابا د غریب پلار لور ده او 13 کال نه د زړه پرنځ اخته ده دا پته نه لګي چې دا رنځوره ماشومه د خپل ناروغتیا د سخت جاړي او که د خپل پلار خان غالب په بیوسۍ خان غالب د ټریکټر ټالۍ مزدور دی د خپل وس په وړاندې د وفا علاج کولو هلې ځلې جاري وساتلې او د 13 کال مزدوري د ضعیف مور پلار ټبر او 15 بچو لیدلې ده خو خوړلې نه ده ځکه چې د رنځوري وفا علاج دوی ته د هر څه نه ګران خو اوس د ناروغه او زړه پرنځ اخته لور علاج د پلار د وسه بهر شو ډاکټرانو خان غالب ته د ماشومې د علاج خرچه 3 لک روپۍ ښودلې ده کومې چې هغه په خپله د زړه پرنځ اخته کړو یو غریب سړی مزدور یم کار کوم او لور مې ناجوړه ده د هغې د وسه پورې تقریبا یو کال وشو مونږ علاج کوو او علاج هم وله کوو ډاکټرانو پیسونه پېښور ته اسلام آباد ته دې ته وړه راوړو هغه هم کول وس ډاکټران وایي چې لکه اپریشن وله وکړئ په اپریشن یې 4-5 لکه روپۍ خرچه راځي دا زموږ د وس نه لکه ډېره بهره ده او څه وس داسې هم نه کېږي مزدوري کوو په ټرالو کې او لکه هغه راوړو کور چا راوړو چې اور بل کو څه پاخه کو که نه څه نشته د دې وجې نه وس د جنۍ تکلیف او دا خو لکه مونږ برداشت کولی نه شو څه وس هم نه کېږي نو که زما حکومت ته دا اپیل دی که د بیت المال نه یا نورې څه داسې محکمې چې زمونږ دا کار وکړي لکه دې جنۍ دا تکلیف ختم شي او اپریشن وله وکړي نو ښه وی دا د غم تصویرونه بوډا بوډۍ د اوښکو ډکې سترګې د خان غالب ټبر دا اوچې شونډې ګلونه ماشومان په دې انتظار دي چې د وفا مسیحا به کله راځي محمد اسرار خیبر نیوز شالم بابا کوزدر